ګرانو ملګرو په پېښور کې د قتل و غارتګارۍ بازار ګرم دی. په 24 غنټو کې بیا 15 کسان قتل شوي دي. د رهزنې 2 واقعات هم ریپورټ شوي دي او یو بدبخته زامن لګي شوي دي، خپل پلار ویشتی دی، زخمی دی. د ټولو واقعاتو تفصیل دله در کوم. پیلنۍ واقع چې کوم ده هغه د بډبیرې تاڼې په حدود ټیلبند کې شوې ده، چېرته چې فلک نیاز نومي کس پولیس ته ریپورټ درج کړی دی چې دی د خپلو 14 کالو لور او نور رشتهدارانو خپل فیملی سره رشتهدارانو کره روانو په رکشه کې. دې دوران کې دغلته 2 فریقین دي چې خپلو کې رشتهدار هم دي. دو بخور د لختي په تنازع باندې خپلو کې جګړه شوې ده، په یو بل باندې ډزې کولې. په دې ډزو کې د 14 کالو لور لګېدلې ده، مړه ده. ملزمان تښتېدلي دي. د علاقې خلکو بیا لاش چې کوم دی روچت کړی دی، په کوارټ روډ باندې ایښی دی. د پولیس او د دې واقعې خلاف احتجاج هم کړی دی او د ملزمانو د ګرفتارۍ مطالبه هم کړې ده. پولیس د ملزمانو خلاف FIR درج کړی دی. بله واقع چې کوم ده هغه د پیشتخرې تاڼې په حدود شهید آباد کې شوې ده، چېرته چې عظیم خان نومي کس پولیس ته ریپورټ درج کړی دی چې د کور سره د کریانې دوکان کې دی موجود و. دته اطلاع میلو شوه چې کور کې د 14 کالو لور و، هغې ځان ویشتی دی، خودکشي کړې ده. کله دی وایي چې زه رالم نو د واقعي د 14 کالو دا لور چې کوم ده د ځان ویشتی او په زخمي حالت کې کور کې پرته وه. بیا دې هسپتال ته وړه، خو هغې په لاره کې ساه ورکړې ده. د مودی پولیس ته ویلي دي چې یاره د لور خودکشي کړې ده، خو وجه دې ته د سره دست معلومه نه ده چې یاره څه وجه ده چې دا مطلب دا ماشومې د کم عمر کې ځان وجلی دی. د قتل بله واقع چې کوم ده هغه د یکتو تاڼې په حدود شریف آباد نمبر 2 کې شوې ده. دلته شهزاد ولد ناصر خان سکنه په جګي روډ دا په خپل الټو موټر کې موجود او مسلح کسانو دی وجلو. په دې موټر کې پولیس ته د جیب نه 3450 روپۍ، 5 یورو، 10 سعودي ریال او موبایل ملو شوی دی. پولیس وایي د 2 ساله د چا خلاف داویداري نه ده کړې. کله چې هغې د چا خلاف داویداري وکړي نو بیا به دي مخکې کاروایي کوي. د موقع نه پولیس ته د 30 بور تماچې 15 خولونه ملو شوي دي خالي. بله د قتل واقع چې کوم دغه د میچنیکیټ تاڼې په حدود اسلم ډیری کې شوې ده. دلته سلیم ولد گلزار خان سکنه شکی هندکیان د په زخمي حالت کې پولیس ته ریپورټ درج کړی دی چې دی او د مرګرې فرمان دی په اسلم ډیری کې په یو سکاوه کې ناست وو. هلته مسلح کسان رالل، په دې باندې ډزې وکړي. په دې ډزو کې سلیم زخمی شوی دی او فرمان چې کوم دی دا مړ دی. ملزمان تښتېدلي دي. پولیس د نامعلوم کسانو خلاف FIR درج کړی دی. د قتل بله واقع چې کوم ده هغه د سربند تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې بهار علي سکنه شبقدر د ریپورټ درج کړی دی چې د تره زوی دی عمر علي، دا هم د شبقدر دی خو اوس دی په سربند کې اوسیږي. دی وایي عمر علي د 13 کالو نه سعودي عرب کې اوس اوس راغلی او د سره بل ملګری دی سلیمان، وایي هغه هم د سره په سعودي عرب کې او بیګا د سلیمان راغلی دی. عمر علي د سره کور کې شپه وه، د ښه شپې ګپ شپ لګولې دي. سهار بیا ده عمر علي، سلیمان او دا کوم دی چې دی بهار علي. دی وایي یاره موږ په یو ګاډي کې راکېناستو، شغل پورې ته دعا دپاره تلو. دی بیا د سلیمان ورته ویلي دي چې په سنګو کې د دې ترور کور دی، هلته نه موټرسایکل راغشتل دي. دی وایي کله چې دی هلته نه موټرسایکل راواغشتو نو دې دوران کې سلیمان لګي شو، په عمر علي باندې فایرنګ وکړو. عمر علي مړ دی، ملزم تښتېدلی دی. دی وایي چې یاره دا دواړه ښه دوستانو خو اوسه پورې ته وجه پته نشته چې ولې دا قتل کړی دی. د رهزنې یو ډېره عجیبه شانتې واقع شوې ده. عجیبه دا چې یو پولیس والا ټریننګ والا پولیس والا او ای رهزنانو سره ډېر بهادرۍ مظاهره کړې ده. دې کې چې کم عمر ګل دی دا وایي د شاکس ټریننګ سنټر نه را روانو وټپګې ته خپل کور ته نور 3 ملګري مو ورسره وو. کله چې نجوي روډ ته را رسېدلي دي نو 2 موټرسایکلو باندې رهزنان راغلي دي او دوی یرغمال کړي دي. دې 4 واړو نه پیسې او موبایلونه اخیستي دي. دې دوران کې بیا دې یو بل ته اشاره کړې ده چې دې خو 4 کسان دي او پولیس والا هم دي. نو رهزنان یې بیا راګیر کړي دي، خپلې پیسې هم ترې اخیستې دي، موبایلونه هم ترې اخیستي دي. بس بیا وهل ټکول هم کړي دي. عمر ګل چې کوم دی دی هم په تماچه والی زخمي دی. رهزنان بیا ورخطا شوي دي، خپل موټرسایکل هم دې ته پرېښی دی او په یو خپل موټرسایکل باندې دواړه رهزنان تښتېدلي، په دې ډز هم کړي دي خو دې خدای پاک بچ کړي دي. دی بیا هم د غلو په هغه موټرسایکل باندې په دې رهزنانو پسې تعقب کړی دی، بیا هم ډزې کړي دي خو دی شکر دی الله پاک بچ کړي دي. رهزنانو بیا خپل 2 موټرسایکل هم دې ته پرېښی دی، تماچې هم غورځولي دي او تښتېدلي دي. پولیس د هغې تلاش شروع کړی دی. بله یو ډېره زیاته دردناکه واقع چې کوم ده هغه د خزانې تاڼې په حدود نادرن بایپاس باندې شوې ده، چېرته چې نامعلوم موټرسایکل سورو حبیب سکنه منصور آباد ودرولی دی او بیا دی ویشتی دی. دی وایي چې ما سره یې تکرار وکړو، کیدای شي دا رهزنانو د نه یې اخیستل دی نه ورکړی، نو بیا ملزمانو پرې ډزې کړي دي او هغه دی خدای پاک مطلب بچ کړی دی، معمولي زخمي دی او ملزمان تښتېدلي دي. بله واقع د پهاړي پورې تاڼې په حدود وزیر آباد کې شوې ده، چېرته چې حضرت عمران نومي کس ریپورټ درج کړی دی چې زه څوکیداري کوم، وایي ډیوټۍ نه رالم کور کې موجود وم، د 2 زامن دي، د سره یې تکرار شروع کړی دی
او هغې دواړو بیا په ده باندې ډزې کړي دي، پلار باندې دی زخمی دی، دی هسپتال ته بوتلی دی او ملزمان تښتېدلي دي. پولیس د ملزمانو خلاف د 324 اف ای آر درج کړی دی او د هغې د ګرفتارۍ دپاره یې چاپې وهل شروع کړي دي. دا اوس زموږ د کرایم حوالې سره د ننني خبرونه، مطلب نن د 28 فروری خبرونه. که اوسه پورې تاسو زموږ فیسبوک او یوټیوب نه وی سبسکرایب کړی او نه وی فالو کړی، نو ضروري سبسکرایب او فالو کړئ چې تاسو زموږ د نوې خبرونو خبرېږئ.